د اسلام آباد د حفظ مدرسې ګڼ شمېر زده کوونکي کوتکونو په لاس یو وارې بیا وروسته له هغې د اسلام آباد سړکونو ته راوتلي چې پولیسو د لال جومات د مخکني خطیب مولانا عبدالعزیز د نیولو هڅه وکړه. د لال جومات د مخکني خطیب مولانا عبدالعزیز په ضد په پولیسو د ډزو د هغه د مېرمنې ام حسن خلاف ټي ټي پي ته په پولیسو د بریدونو د بلنې ورکولو له امله د ترهګرۍ مقدمه درج کړل شوې ده. ریپورټونه وایي چې د اسلام آباد د لال جومات سره پیوست د حفظ مدرسې طالباتو تیر ورځ د احتجاج په مخال د اسلام آباد بلابل سړکونه تړلي او په خزینه پولیس عسکر یې د کوتکونو گزارونه کړي دي چې لامل یې دغه خزینه عسکره سخت جوبل شوې ده. په سوشل میډیا د مولانا عبدالعزیز د مېرمنې ام حسن یوې خورې شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې هغې په برقه کې ځان رانغښتې او پاکستاني طالبانو ته ترهګرۍ په ضد محکمې د پولیسو د وجلو بلنه ورکوي. دغه ویډیو په هکله لا هم هیڅ قسمه پخلی نه دی شوی چې اصلي ده کو نقلي، خو په ویډیو کې اورېدل کېږي چې دغه مېرمنه پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ته بلنه ورکوي چې د پاکستان د ترهګرۍ په ضد محکمې پولیس کو په وردی کې ویني او کو بغیر له وردی باید ویې وجې. د پولیسو لخوا د اسلام آباد د لال جومات د پخواني خطیب مولانا عبدالعزیز د گرفتارۍ د ښځې په ضد تېره هفته د حفصه مدرسې ګڼ شمېر طالب علمانې یو ځل بیا له وړو په لاس د اسلام آباد سړکونو ته هم راوتلې وي او بېلابېل سړکونه یې د ټرافیک پر مخ تړلي وو. ډان ورځپاڼې لیکلي چې د اسلام آباد یو لوړپوړي انتظامي چارواکي ورته منلې ده چې ترهګرۍ په ضد محکمې پولیسو یوه ډله مولانا عبدالعزیز سره د خبرو اترو لپاره لال جومات ته تللي وو او هغه ته یې د څو پوښتنو د جوابونو لپاره د وړاندې کېدو ویلي وو. چارواکي ویلي چې په دغو پوښتنو کې دا پوښتنه هم شامله وه چې هغه مولانا عبدالعزیز د لال جومات د خطابت نه ریټایر شوي او د هغه په ځای اوس بل تن ته امامتي سپارل شوې ده، نو هغه څنګه تر اوسه په دغه جومات کې امامتي کوي. همدغه شان مولانا نه د ماشومانو د لابرارۍ ترڅنګ په یو پلاټ د قضیې کولو د خسي او نورو معاملو په اړوند پولیسو پوښتنې کول غوښتل، خو وایي چې مولانا په پولیسو ډزې کړي دي. د سی ټي ډي د پولیسو تاڼه کې د مولانا عبدالعزیز او د هغه د مېرمنې په ضد درج مقدمه کې د ترهګرۍ ترڅنګ نورې بېلابېلې دفعې هم اچول شوي دي. د اسلام آباد لال جومات وروسته له هغې په نړیوالو رسنیو کې مشهور شوي وو چې کله په جولایي کال 2007 کې د هغه وخت د پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په امر دغه جومات او حفصه مدرسې په ضد پوځي عملیات ترسره شوي وو. په دغه عملیاتو کې د مولانا عبدالعزیز د یو ورور غازي عبدالرشید په ګډون ګڼ شمېر کسان وژل شوي وو. خو کله چې مولانا عبدالعزیز د ښځو په برقه کې د جومات نه تښتېدو نو امنیتي ځواکونه نیولي وو. د کال 2007 نه تر کال 2018 پورې د مولانا عبدالعزیز په ضد پاکستان کې ټولې 15 مقدمې درج شوې وې، خو بیا په کال 2018 کې هغه په دغو ټولو مقدمو کې د عدالت نه بری شوی وو. د ډان اخبار له مخې په کال 2015 کې یو استخباراتي ریپورټ په رسنیو کې مخې ته راغلی وو چې هغې کې د مولانا عبدالعزیز ترهګرو تنظیمونو سره د اړیکو تفصیلات ښودل شوي وو. په دغه ریپورټ کې د ټي ټي پي او مولانا عبدالعزیز ترمنځ د تماسونو شواهد په ګوته کړل شوي وو او ویل شوي وو چې طالبانو هغه حکومت سره د امن تړون لپاره خبرو اترو کې خپل استازي ټاکلی وو. کال 2020 کې په 15 اګست چې طالبانو کابل ونیولو له هغې وروسته هم د اسلام آباد د لال جومات سره جوختې د جنکو مدرسې جامع حفصه باندې د طالبانو سپین بیرغ وړول شوی وو او د اسلام آباد انتظامی هغه وخت هم ویلي وو چې دغه کارکوونکو په ضد به قانوني چلن کولی شي. د اسلام آباد لال جومات مخکني خطیب مولانا عبدالعزیز چې طالبانو او القاعده پلوي ګڼل کېږي د جومات سره جوختې جامع حفصه په کال 2007 په اسلام آباد کې د شریعت د نفاذ په حق کې او د موسیقۍ او د ځینې چینیایي کاروبارونو خلاف ګامونه پیل کړي وو او تور یې پرې لګولي وو چې غیر شرعي کارونه کوي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د اسلام آباد